رهبري پند دی او رهبر لکه پنکار د ژوندون داسې منصب په جوارګرو د سپارلو نه وي. جناب سپیکر صاحب، په 26 تاریخ اسلام آباد کې چې کوم د پاکستان تحریک انصاف درنه وه او په هغه کې چې کوم زلمیان وفات شوي دي، الله دې د هغوی مغفرت نصیب کړي او د هغو د خاندانونو سره موږ د همدردۍ اظهار کوو او چې کوم زخمیان پکې شوي دي الله رب العزت د هغو ته شفای کامله ورکړي. په کورم ضلع کې د تېر 2 هفتو نه چې کوم حالات تیر شلو او 132 کسان په هغه کې چې کومه دی ووژل شلو، وفات شلو، ډېر افسوسناک واقعات شوي دي. خدای د هغې وبخي او زخمیانو ته د خدای شفای کامله ورکړي. سپیکر صاحب، تاسې تېره ورځ چې کومه دی رولینګ ورتلل او د آرټیکل 16 ذکر هم وکړلو چې د پاکستان کانسټیټیوشن د دې ملک هر شهري ته دا حق ورکوي چې هغه پر امن احتجاج وکړي. احتجاج د هر سیاسي ګوند، د هر تحریک او د هرې پارټۍ حق دی، پرامن احتجاج. د پی ټی آی سره چې په اسلام آباد کې څه شوي دي او دی چې کوم ذکر کوي چې یاره په موږ باندې ګولۍ وچلېدلې او کوم چې په میډیا باندې راځي، نو دا په ریاست کې په اول وار باندې نه دي شوي. موږ خو همیشه چې خبره کوو نو په دلیل سره یې کوو، د دې دپاره چې دا د تاریخ برخه وي او د دې هاوس نه او د دې پارلمنټیرین نه چې کومه دی سیاسي کارکنان زده کړه وکړي او سیاست چې دا وخت په دې ریاست کې پولیټیکل میچورټي نشته دی، ډېر سطحیت دی، د جذباتو ښکار دی، نو د هغه جذباتي پند د وجې چې کومه دی ډېر زلمیان خپل قیمتي ژوند د لاس نه ورکړي. دلته ذکر وشولو نو چې کله دا ریاست جوړ شولو په 1947 کې په 12 اګست 1948 کې د بابړې واقعه مخې ته راله. فخر ایشیا، فخر افغان، حضرت باچا خان رحمت الله علیه او رهبر تحریک خان عبدالولی خان بابا دا د ریاست گرفتار کړیو او خدای خدمتګارو چې کوم دی پرامن احتجاج کاوه. په هغه احتجاج باندې چې پرامن راوتلي وو، خالي لاس وو، د سیاسي کارکنانو سره یا د سیاسي لیډرانو سره چې کوم دی صرف مورل اتارټي ورسره وي، د آئین او د قانون تر مخه سیاسي کارکن نه ټوپک راغیستی شي او نه ټوپک ګرځولی شي. نو په هغه پرامن احتجاج باندې دې ریاست ګولۍ وورولې او 6,500 خدای خدمتګار چې پکې ماشومان او زنانه هم شاملې وې دا شهیدان تللی شو. د دې ریاست تاریخ د دغه قسمه واقعاتو نه ډک دی. له بده مرغه زمونږه چې کوم دلته د ګورنمنټ بینچز د خبره کیږي نو بیا د 2018 نه را په دې خوا کیږي د 1947 نه چې کوم دی خبره نه را شروع کوي. زه به دلته یو خبره وکړم چې عوامي نیشنل پارټي یو جمهوري پارټي ده او د 100 کالو د فخر او د ویاړ نه ډک تاریخ لري او د دې دا ټوله دنیا ګواه ده. نه یوازې دا چې صرف په پاکستان کې ته خلک خبر دي، ټوله دنیا ته خبر ده او په هغې باندې چې کومه دی ریسرچ شوی دی، پی ایچ ډیز پې شوي دي او بکس پې لیکل شوي دي. منګه د ګورنر راج چې کومه دی 15 ورځې مخکې چې ګونګوسې شروع شولې
نو زمونږ جمهوري کمیټمنټ دا دی چې زمونږ مرکزي صدر جناب ایمل ولی خان صاحب چې کومه دی آن د ریکارډ په میډیا باندې ویل چې موږ د ګورنر راج مخالفت کوو. موږ جمهوري خلک ایستو. که موږ چېرته په خپلو جمهوري اصولو باندې کمپرومایز کولی او چېرته هم چې کوم دی په خپل بنیادي منشور باندې کمپرومایز کولی نو په 2014 کې به د بارودو په زور باندې زموږ نه حکومت نه اخیستلی. په 2014 کې زه د بارودو په زور باندې د پارلمان نه بار وساتلی شوم. زما د ملګري ډېرې جذباتي خبرې وکړلې. په 2013 کې زه RTS سیسټم دغه ملیټري اسټیبلشمنټ فیل کړلو چې کله اوس ستاسې د جنرل باجوا او د جنرل فیض حمید سره یارانه وه او تاسې یې راوستلی نو RTS سیسټم یې فیل کړو زموږ منډیټ باندې ډاکه ووالله. دا څه پټ پناه خبرې نه دي، دا د ریکارډ خبرې دي. ته په کوم بنیاد باندې وایې چې ما په 2013 کې منډیټ اخیستی و؟ په 2024 کې باندې منډیټ اخیستی. هغه منډیټ چې د ټول پاکستان جمهوري ګوندونو په 2024 جنرل الیکشن باندې چې کومه دی ګوتې اوچتې کړي او اعتراضات یې پورته کړي دي چې دا فیک الیکشن شوی دی. ستا ګوند هم وایي او په پاکستان کې څومره رجسټر ګوندونه دي هر یو ګوند دا وایي چې دا فیک الیکشن شوی دی، په دې کې داندې شوې ده. دا چې تا دلته سیټونه ګټلي دي او په کوم ځای کې درنه سیټونه اخیستي دي نو هغه خلک ولې نه راپاڅېږي چې دا تحریک ستاسې د قاید دپاره وچلوي؟ زه منم چې دا ستاسې جمهوري حق دی چې د خپل لیډر دپاره تاسې پوره هم د احتجاج وکئ، خو دا تحریک خو د هغې ځای نه هم چلېدل پکار دي چې کوم ځای کې ستاسې 120 ممبران دي پنجاب نه، دا هغه ځای ستاسې امینیز دي، هغوی ولې دا تحریک نه چلوي؟ دا پیغور یو سړي ته ورکول چې ایمل ولی خان د بلوچستان نه سینیټر جوړ شوی دی. نو ایمل ولی خان ته خپلې پارټۍ ووټ ورکړی، زما 3 ممبران هلته راغلي دي او په 4 ممبرانو باندې چې کومه دی په بلوچستان کې سینیټر جوړیږي. ما پاکستان پیپلز پارټۍ سره یو انډرسټینډینګ دی او هغه انډرسټینډینګ د 2008 واخله 2012 پورې دا 13 عیني ترمیم چې یو خاموش انقلاب په دې ریاست کې راغلی دی د هغې د برکته ورسره جوړ دی. که هغه ما ته هلته وټ راکړی نو ما به ورته چې کوم دی په صدارتي کمپیټیشن کې وټ ورکړی او دا ټولې پارټۍ داسې کوي. دا پیغور چاته مه ورکوه. موږ خو چې خبره کوو په دلیل یې کوو، په پارلماني لهجه کې کوو، غواړو دا چې د دې پارلمان نه سیاسي کارکنان باز زده کړه وکړي. 2 درجنې کیمرې دا دي بره لګېدلې دي، دا لایو ښودلی کېږي چې موږ دلته دا لهجه استعمالوو چې هغه پارلماني لهجه نه وي نو سیاسي کارکنان به زده کړه څه وکړي. او بیا نن چې ته د چا سره په جګړه باندې دا ستا د عمل چې دا کم ته نن کې دا د هغه خلکو په ګټه تمامیږي، دا یاد ولره، دا د اسټیبلشمنټ په ګټه تمامیږي چې جمهوریت بدنام شي، جمهوریت ډیریل شي، د پارلمان تقدس ختم شي. هغه غواړي دا چې دلته موږ کومه خبره کوو نو په دلیل سره به کوو، تش الزام به نه لګوو چې الزامونه ولګوو، خپله خبره چې کومه دی په شور کې خوره کا. جناب سپیکر صاحب هجوم انقلاب نشي راوستلی، انقلاب منظم تنظیم غواړي، انقلاب نظریات غواړي، انقلاب کمیټمنټ غواړي او د دې اسټیبلشمنټ د ټولو نه لوی شکست دا دی ته دلته جمهوریت مضبوط کړي، ته د جمهوریت په پیور کې خبره وکړې. دا د اسټیبلشمنټ شکست دی. بهترین انتقام که ته د اسټیبلشمنټ اخیستل غواړې
نو زه 3 تجویزه در کوم 3 تجویزه په دې 3 تجویزونو باندې عمل وکړئ پیغور نه در کوم چې په 26 تاریخ څه شوي دي موږ ته افسوس دی چې په سیاسي کارکونانو سټیټ ټولې ګولۍ وورولې ته چې د جمهوري خلکو نه د احتجاج حق اخلي او احتجاج ته نه پرېږدي نو دې مطلب دا دی چې په ټوپک مجبوره کوي چې ټوپک را واخلي موږ یې غندنه کړې بیا یې غندنه کوو خو 3 تجویزه در کوم که ته د اسټیبلشمنټ د انتقام اخیستل غواړې په 2019 کې شاه فرمان چې ستاسو ایکس گورنر دی په دې صوبه باندې ایکشن ان ایډ آف سیول پاور ریګولیشن نافذ کړی دی او د هغه ایکشن ان ایډ آف سیول پاور ریګولیشن په وجه تاسې هم سفر کیږئ موږ هم سفر کیږو عام ولس هم سفر کیږي سیاسي کارکنان مدني فعالان ټول سفر کیږي دغه ایکشن ان ایډ آف سیول پاور ریګولیشن ختم کوي زه به ومنم چې تاسې واقعي انټي اسټیبلشمنټ سیاست کوئ دویم که تاسې وایئ چې موږ انټي اسټیبلشمنټ سیاست کوو نو ستاسې په دوري حکومت کې دا قانون سازي شوې ده چې CSS او PMS افیسر چې پروموشن کیږي په دې کې به چې کومه دی د انټیلیجنس ادارو نه رپورټ اخیستلی کیږي ټوله بیراکرسي تاسې چې کومه دی هغو ته په خپو کې ارتلې ده د هغې دپاره قانون سازي وکړئ هغه ریورس کوي چې دغه بیراکرسي د دې پارلمان او د دې حکومت ماتحت شي دریم که تاسې واقعي د اسټیبلشمنټ سیاست کوئ نو بیا تاسې راولګئ دا 316 MPO چې د برطانوي استعمار نه پاتې هغه کالونیل لاس دي د دې خاتمه وکړئ د دې لپاره قانون سازي وکړئ میجارټي در سره ده او څلورمه خبره دا سپیکر صاحب چې ته دلته پرفارمنس وکړې پرفارمنس شو کې څه ډیلیور کې د فیډرل نه خپل حق دې قام له راوړې او دلته ولګې میګا پراجیکټ شروع کې او په دې صوبه کې امن قایم کې دا د هغې شکست دی دا د هغې شکست دی دا شکست دی چې صرف احتجاج وکړه او لاړ شه خپلو کارکنانو د احساساتو او د جذباتو قتل مه کوئ موږ پوهېږو چې ستاسو سره چې کوم دی ینګسټر ډېر در سره دي ولې تاسې د هغې د احساساتو او جذباتو قتل کوئ هر وارې بوځئ بیا یې هلته پرېږدئ نو د هغه سره په میدان باندې بیا ودرېږئ زه پوهېږم په دې خبره باندې چې ریاست په تاسو ګولۍ ورورې ظلم او بربریت یې کاوه خو دې حد ته خپل کارکون مه رسوئ چې د جنګ ته یې ودروئ د چا سره سټیټ سره خالي لاسونو سیاسي کارکنان د سټیټ سره جګړې ته مه ودروئ سیاسي رویه خپله کوي جناب سپیکر صاحب زه خپله خبره ختموم په ضلع کورم کې چې څه روان دي د صوبایي حکومت نه مې دا درخواست دی څنګه چې دلته د هغه ځګړي منتخب MPA خبره وکړله چې د 2 هفتو نه هلته ډېر اور بل دی 132 انسانان قیمتي انسانان دا ضایع شولو دا د پروینشل ګورنمنټ ریسپانسیبلیټي ده خدا را که ملټري فورسز تاسې اډرز نه فالو کوي او نه مني نو دلته زموږ سره پولیس فورس شته دی هغه پولیس فورس هلته ډپلای کوي دا انټي ټیرریزم سکواډ والا هلته ولېږئ خو چې د ولس په منځ کې چې کومه دی د بدامنۍ خاتمه وکړي او دغلته امن قایم کړي او دغه ولس ته تحفظ ورکړي او دا د سټیټ د ډیپ سټیټ پالیسو د پروګرام برخه ده چې په دې وطن کې بدامني په دې وطن کې انتشاري پښتونخوا وطن کې څه نه ډیلیور کېږي نو موږ چې کومه د فیډرل نه خپل حقیقي مطالبات کوو نو هغه به زموږ نه بیا پاتې حقیقي مطالبات د دې صوبې چې کوم زموږ په NFC واټ کې شیرز دي هغه راوړل دي او زموږ چې کوم بقایاجاتو ته د تیل ګیس بجلی او د اوبو جمع شوي دي هغه راوړل دي دا اصلي مقدمه ده زموږه امن قایمول دا اصلي مقدمه ده زموږه دلته چې دا د فیډرل ذمه داري ده
او دا ستاسې ذمه داري ده چې دلته امن قایم شي د ولس ته. زه ستاسې ډېره زیاته مننه کوم. ډېره مهرباني. خوشحاله اوسئ.